نظر د غلط استعمالولو د وجې نه کله کله د انسان آخره خاتمه څه شي بېایمانه شي آخره خاتمه خرابه شي امام ابن کثیر رحمه الله په خپل کتاب د تاریخ د هغه یو بهترین کتاب چې زمونږ استادانو به ویل وایي که چېرته دا کتاب د سرو زرو په اوبو باندې ولیکلی شي نو بیا هم د قدر دا کم داسې کتاب البدایه والنهایه کې امام ابن کثیر رحمه الله یو واقعه ذکر کړي د عبدة بن عبد الرحیم عبدة بن عبد الرحیم یو لوی عالم دی یو لوی د الله ولی تیر شوی دی وی مونږه د روم په علاقه باندې په یو غزوه کې یو سریه کې یو جنگ لتلیو د نسواراو خلاف زمونږ په دې ټول لښکر کې یو هلک ډېر ښایسته و ښایست پې ختم وه او هغه د قرآن حافظ و څه شی و څه و د قرآن حافظ وی د شپې به د چې کوم دی نو عبادت کو الله ته به ولاړو قرآن به په تهجدو کې ویو د ورځې به دغه قاري او حافظ د به چې کوم دی نو روژه نیولې وه ګوره جنگ جهاد دی په جهاد کې روژه نیول څومره لوی اجر لري د شپې تهجد د ورځې روژه او جهاد خو موږ به چې کوم ځای کې پړاو اچو په هغه ځای کې د نسواراو یوه قله وه دې کې یو زنانه وه چې هغه ډېره زیاته ښایسته وه دې قاري صاحب دې حافظ صاحب به هغې ته کتل ما تاسو ته څه وویل چې دا نظر غلط استعمال شي دې دا زړه په لاس کې والی او دا زړه زموږ د دې بدن سره باچا دی باچا چې باچا د لاس کې واغېست نو پاتې څه شي دې قاري صاحب به هغې ته کتل حتی کې چې د ده د هغې سره مینه پیدا شو دپاره د عبرت دا قیصه کوم د ورځو نه یو ورځ ده د دې قاري صاحب او د دې حافظ صاحب زړه صبر ونه کو او هغې ته آواز وکړو چې یا فلان ما السبیل الیک تا ته به درتلو څه لارې څه طریقې سره به زه درځم هغې ورته وویل وایي ته به راځې خو زموږ دین به قبلې نصرانیت دوی ویل دا خو اسانه خبره ده لاړې او مخکې به که تاسو یادي د قلعهګانو نه به چې کوم دی د کوکلو نه به دیوال تاو او د هغې به یو یا دوه دروازې وي د هغه قلعه دروازه چې کوم دی نو وټکوله د دروازه آزاده کړې شوله تپوس ته وشو څوک یې لارګۍ زنانه چې کوم دی نو د هغې سره مې کار ښه زنانه راغواړو زنانه چې کوم دی د ور خواله راله ورته وایي څنګه راغلی وایي زه هغه پلانکې سړی تا نه مې تپوس کړی چې څنګه به ستا خواله راځم تا ما ته دغه لار ښودلې به زه لارم وایي ښه ته به ما سره هله میلاویږي چې ته زموږ دین قبول کې نصرانیت وایي وایه راته څه به کوم وایي داسې داسې زموږ دین دی ته ووایه چې الله تعالی دریم د دریو نه دی عیسی علیه السلام مریم رضی الله عنها او الله تعالی دا درې خدایان څو خدایان درې خدایان هغه وویل الله تعالی دریم د دریو نه دی العیاذ بالله مرتد شو وکړه دا هلک د حافظ صاحب قاری صاحب د دې زنانه سره وخت تېروي خو ګوره اسلام او ایمان یې ورپسې بیلو دغه عبده ابن عبد الرحیم هغه وایي مونږ واپس چې کله راځو نو دغه ځای کې مونږ بیا پړاو وایو چې مونږ چې دغه ځای ته ورسېدلو مونږ ته خو پته وه چې هغه قاري صاحب حافظ صاحب هغه دغه قلعې ته ورغلی دی او مرتد شوی دی مونږ آواز وکړو چې یا فلان هغه طرف نه آواز راغی حاضر یم وایه ماذا فعل قرآنک وماذا فعلت صلاتک وماذا فعل صيامک ستا هغه قرآن څه شو ستا هغه مونځ څه شو ستا هغه روژه څه شوله هغه ورته په جواب کې ویل وی نسیت القرآن كله الا الآیه وی ما ټول قرآن زما نه هېر شوی دی خو یو آیت راته یاد دی څو آیاتونه راته یاد دي یو آیت هغه آیت څه دی وی دا آیت راته یاد دی د 14مې سپارې لومبنی آیت
چې ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. سوال لسمی سپاری لمبنی آیت ربما يود الذين كفروا و ډیر کرته به هغه کسان چې کفر کړي دي دا خبره به خوښي ارمان او آرزو به کوي لو کانو مسلمین چې کاش منګ مسلمانان کاش منګ سوي منګ مسلمانان وي الله وي ذرهم پریک د دوی لرا یاکلوا چې دوی خوراکونه کوي ويتمتعوا او دوی د دنیا د فایدو د مزونه مزه اخلي ويلههم الامل فسوف يعلمون زرد چې دی به پوه وي دا یو آیت راته قرآن سش حافظه باندې اثر وغورځید کنه قرآن لاړې یو آیت یاد وای سار شو مونږ سار وختي دا غزین روان یو په مونږ پسې شاته چې کوم دی دا دوړې خېږي او څوک تیز را روان دي چې هم کتل یو زنانه را روان مونږ ته اوازونه کوي مونږ ورته ودرېدو وایه څنګه رالې زمونږ ښه چې راورسېدو وایي د هغه زنانه وه چې کمې باندې دی څه شوی و مین شوی و عاشق شوی و د هغې د وجې نه ایمان پرېږدي وی زه دی لرالم چې زه ایمان قبول کړم او زه مسلمانه شم چې په چا باندې عاشق شوی مین شوی دی د هغې اخره خاتمه ټیک شوله او چې کوم عاشق دی د هغه څه شوله اخره خاتمه لاړه تباه و برباد شو دا د یو نظر د وجې داسې ډېر واقعات دي الکافي کې امام ابن القیم ډېر واقعات ذکر کړي یو واقعه ده مختصره تقریبا په شام علاقه کې چې دا د انبیا او ځمکه ده په دې باندې ډېر انبیا نازل شوي او مبعوث شوي دي په دې علاقه کې یو جومات دی د هغې مؤذن دی مؤمن مسلمان تاسو ته به یاد وي اورېدلي به وي چې پخوا زمانه کې لوډ سپیکرې به نه وي یو اوچت ځای به یې جوړ کړی جومات کې یو مناره او هغې ته به ختل او په هغې کې به اذان دغه مؤذن او بانګي بانګ کوونکې دی به چې دې ته وخت نو د هغې نه خو به کورونه ښکارېدل د هغه منارې نه دی چې یو ورځ ختلی دی بانګ کوي نو په بانګ کې حی علی الصلاة حی علی الفلاح مخ یو خوا بل خوا خلک اړی د چې کله حی علی الصلاة یا حی علی الفلاح سره یو طرف ته مخ اړولی دی د ده په یو کور کې په یو زنانه نصرانیي باندې څه نظر پرېوتی دی عیسایي باندې عیسایانې زنانه باندې د څه پرېوتی نظر پرېوتی هغه نظر څه وکړل د هغه زړه ته لږ تعلق قائم دی اوس د هغه خپل طریقې نه او خپل ایمان او اسلام نه خلاصوي یو نظر ښه دی چې کله اذان ختم کو راکوش شو نو دی راغی دغه کور ته بغیر د دروازې ټکوړو دغه کور ته ورننوت هغه جینۍ په کور منځ کې ناسته راته پوښتنه کوي ته څوک یې څنګه راغلی بې اجازته رالې ته وایي دغه قصه ده زه ستا سره د واده کولو راغلی تا ځان ته په نکاح کوم هغې ورته ویل ورېږه زما لا پلار نشته چې پلار مې راشي ماښام چې کله نور پرېوځي هغه به د کار نه راځي بیا به د هغه سره خبره وکړي دی په انتظار دی ماښام پلار چې کوم دی نو د دې جینۍ راورسېد هغه پلار ته وله وایي زما چې کوم دی نو ستا د دې لوري سره مینه ده زه ستا دا لور خپل ځان ته په نکاح کول غواړم وایي دا خو به زه تاله در کوم خو په یو شرط څه دی هغه شرط دا دی چې ته به څه کې ته به زموږ دین قبلې نصرانیت به قبلې او ان الدین عند الله الاسلام غوره دین محبوب دین الله ته خوښ دین هغه کوم یو دی پس د هغه نورو دینونو نه دین اسلام دی زموږ نه ده ورته ویل دا خو اسانه خبره ده نصرانیت دا هم په یو پیغمبر باندې دی یو پیغمبر دین خو دی که نه دا به قبول چې کله اسلام راغی نصرانیت او یهودیت څه شو ختم شو بیا به یهودی او نصرانی دا دین قبلې او د ورپسې د ښځې پسې دا دین پرېښود دین یې پرېښود مخکې ګوره دی د وادي وشو او د وادي شپه باندې دی چې کوم دی نو دویم چت ته خېږي په وړو کې خپه خطا شوله او را پرېوت په غاړه کې صلیب دی کلمه د څه ویلې د نصرانیت یې ویلې ده او څه شو هلاک شو مړ شو دا د یو نظر د وجې یو نظر څه کولی شي یو نظر تا نه ستا ایمان اخیستلی شي ستا آخره خاتمه هغه تباه کولی شي بربادولی شي نو خپل نظرونه کاغه زنانه دي که نارینه دي چې موږ څه استعمال کوو موږ د الله په فرمانبردارۍ کې استعمال د الله د نافرمانۍ نه موږ خپل نظرونه څه کوو موږ هغه وساتو